الله الرحمن الرحیم. دا رکشې چې راغونډې شوي وي د دې موږ یو ترتیب داسې جوړ کړی و د دې مشرانو سره پکې موږ مشوره کړې ده چې یاره دې رکشو ته به موږ یو ټوکن لګوو. هغه ټوکن نه به دا ثابتېږي چې دا رکشه د دې اډې چلیږي. په دې کې د بهر رکشې ډېرې چلیږي. زموږ مهم دا دی چې یاره د بهر رکشه زموږ په مټه کې نه چلیږي. ولې چې دا د دې دي د دې خپلو خلکو دغه دی چې یاره دوی پکې خپله مزدوري خپل ځای کوي. موږ به ورسره هم تعاون کوو او دوی به دی چې دا بارۍ رکشه به چلوي. دا پروګرام موږ په منګوره کې راښکړی وو. ټوکنې موږ لګولې وې او په هغې کې پنځه درې رکشې غلې راوتې وې. نو د دې نه به غلې رکشې موځي او پاکې رکشې پاتې چې کوم شرۍ چلي نو دا به چلیږي. نو زموږ دا راغلی رکشو ورته وایي چې تاسو به خپل انټري کوئ د دې منشیانو سره باقاعده به دې تاسو سټیکر درکوي سیریل نمبر به درکوي. که موږ ودروله او هغه په سیریل نمبر نه وه هغه رکشه به کړئ هغې ته به ټوکن داسې باروبار میلاو شوی. نو دا یو ډېر ښکلی پرې قطار او ډېر ښکلی سیستم راغی چې دا ټوکن ولیکي او دوی پرې خپل ځای کې بازار کې چلیږي. دو دا دغه کوي چې وایي مونږ له چې مونږ کله رشکه دغه کړو نو پولیس را سره هم دغه کوي مطلب دا دی چې پرچې راله راکوي او زموږ مجبوري ده د اډې مطالبه د دې لپاره اډه جوړه شوې ده. دوی اکثر چوک ته راځي په چوک کې دوی سوارلۍ خېږي دا غیر قانوني خېږي. مونږ وایو چې بازار ټولوي که دلته دله موږ پرچه نه ورکوو نو هلته عوامو ته تکلیف جوړېږي. د عوامو هغه تکلیف موږ نشو برداشت کولی چې ته وایي تاسو په دلته کې نه چې موږ د چالان د دې وجه ورکوو. جی دوی وایي چې موږ له پرچه دومره سیوا راکړي چې هغه 520 ډېره وي نو هغه زموږ گزاره نه کېږي. موږ به دا کوو چې یاره دوی 500 600 پرچه جوړېږي موږ به خیر 200 ورکوو چې 200 به ورکوو چې څومره ګزاره کېږي موږ به هغه کوو انشاءالله. ټیک غیر قانوني بازار